بسم الله الرحمن الرحیم باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء. کرہ یکرہ بدگنل مکروہ. قرآن مجید کے د کاف ریحے استعمال راځي کنه ډیر کرته یو سیز تاسو بد غنئ یو شی ښه غنئ وهو کرہ لکم حال لري استاو د پاسه نقصان وي او ډیر کرته یو سیز تاسو کریه غنئ بد غنئ حال لای چې هغه تاسو د پاره خیر وي او وجه د هغې دا ده ستاسو د ناپوهیتا چې والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پار څه پوهیږي او تاسو پار څه نه پوهیږئ. دلته کې امام بخاری رحمه الله چې کوم د کراهت لفظ استعمالي دا اصطلاحي فقهي اصطلاح ده. تو قرآن اصطلاح کې کراهت جدا څه ده. قرآن مجید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه کې یو لوی تفصیل ورغړی نو بیا چې ختم کړي بیا وایي کل اولئک دا کوم چې مخکې ذکر شو نو کان سیئه عند ربک مکروها ته دې سیئ ستا د رب په نزد مکروه دی. دا فقهي مکروه خو نه دی او حرام دی لکه د پلار مور نافرمانی دا بدکاری کول فلان فلان او د مکروه دا لفظ چې کله استعمالیږي نو پکار دا چې خلک وګوري چې دا په قرآن اصطلاح کې مکروه دی کله محدثین اصطلاح کې مکروه دی او کله فقهاو په اصطلاح کې مکروه دی. کله چې سړی اصطلاحاتو نه واقف نه هغه ډېر شی عجیب و غریب مخمسو کې ونخلي. دلته کراهت نه مراد حراموالی نه دی. کم فقها چې دا کراهت تقسیم کوي نه هغوی وي کریه هر هغه څیز دی چې هغه طبیعت سلیمه د هغې نه ابا کوي. ته چا روغ طبیعتي د روغ طبیعت خاوند دي نه هغه هغې ته ښه نه ګوري نو د هغې ته وایي کریه او مکروه. بیا فقها چې کوم څیز ته مکروه وایي نه هغه مکروه بیا د هغې په نیز دوه قسمه وي. یو ته کراهت تنزیحي وایي یو ته کراهت تحریمي وایي. دا اصطلاح ده په دې کې څه پابندی نشته دی. کراهت تنزیحي هغې ته وي چې طبیعت وانه ښه نه لګي فی نفسه کار جایزي لیکن طبیعت یې ښه نه ګڼي. ډېر شي څیزونه شته دی لکه بول قیامن کول جایز خو دی که نه خو آیا دا پسندیده عمل دی؟ پسندیده نه دی ځکه بد ګڼلی شي. یو کراهت تحریمي وایي. کراهت تحریمي د فقهاو په نیز هغوی چې هغه حرام یې یعنې کراهت تحریمي حرام قطعي ته هغې نږدې ګڼي. خو دا اصطلاحات دي د فقهاو زده کول پکار دي. یو سړی په هغې عمل کوي یا نه کوي مني یا نه مني ځان له مسله ده خو علمي لحاظ سره توسع پکار ده په علم کې چې انسان د یو لفظ په صحیح لفظ معنا باندې پوهېږي. داسې ګڼ څیزونه مثلا د وتر د وجوب خبره ده و د وجوب اصطلاح د احنافو ده. صرف وجوب هغه درجه ده چې د فرض او سنت مؤکد نه فرض نه لاندې ګڼي او د سنت مؤکد نه بره ګڼي او تعریف هم چې کوي نه عجیب و غریب تعریف دی خو دا اصطلاح صرف د احنافو ده. د نور چا په نیز باندې د وجوب هغه اصطلاح نه ده کوم چې د احنافو ده. هغې واجب به معنی لازم وي لکه حدیث کې راځي د جمعې د ورځې لامبل فرض علی کل محتلم کله راځي واجب علی کل محتلم. و دغلته کې فرض خو هغه شرعي فرض نه دی مراد بلکې لزوم په معنی دی. نو کومو حدیثونو کې چې واجب علی کل محتلم راشي دا غیر مرادم لازمېدل دي.
احنافو په نسبت باندې د شپې وتر واجب دی، د هغې په خاص اصطلاح کې. نو کوم حدیث کې چې د وترو د اهمیت ذکر دی نو په هغې او د سهار د سنت هم هغه تاکید ده. یعنی یو حدیث دی د هغې کې د سهار د سنت هم هغه تاکید دی کوم چې د شپې د وترو تاکید دی. او دا ګوتې سلجاول پکار دی اوس چې دا څه وجه ده چې د سهار سنت ته سنت مؤکد وي او د شپې وتر ته واجب وي. دا اصطلاحات دي، بس دا هر چا خپله یو اصطلاح ده. زموږ د خبرې دا نه مطلب چې ته مخالفت وکړه یا ومنه یا ومنه. بعضې څیزونه خلک تحقیق په میدان کې اچي. وسعت د مطالعې لپاره دا ضروري ده چې انسان په دې پوهېږي چې کله دی وایي چې دا واجب دي نو دا خاص اصطلاح ده. چې کله نور واجب وي، نور محدثین یا فقها نو هغه به معنی لازم وي، لیکن هغه واجب نه وي کوم چې د احنافو تعریف دی. بس زما صرف دا کې سره کار دی، کول یا نه کول، جواب کول یا نه کول، دغه مقصد نه دلته کې. امام بخاری چې من کریه وی دلته کې دې کریه څه مطلب دی؟ محدثین بالاتفاق لګي چې دې نه مراد حرام واله نه دی، طبعی کراهت. هغه څوک چې هغه بد ګڼي چې وویلی شي مغرب ته عشاء، مغرب ته د اعراب وا کله کله د ماښام ټیم ته چې کوم دی عشاء وي، صلاة المغرب په ځای به وي صلاة العشاء. امام بخاری رحمه الله دا ښه نه ګڼي او حدیث کې هم د دې نه منع راځي. لکه تاسو جو ګورئ لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم المغرب قال الاعراب وتقول هي العشاء. اعراب دې تماسوتن وي عشاء ورته وي. اعراب باندې بار بار موږ خبره کړې ده. دا اصل کې اعرابو کې خو یا هغه مسلمانان پاتې کېږي چې هغه نسبتاً کمزوري، یا اعرابو کې منافقین به پاتې کېدل. کمزوري په دې لحاظ باندې چې ایمان مضبوط دی، مؤمنان دي، لیکن هغې د ګډو بیزو یا د باغونو مالکان دي. په دې وجه 5 وخته هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نشي کولی، نشي راتلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم درسګاه د هغه مسجد و، پس مسجد نبوي درگاہ کار به هم کو، درسګاه کار به هم کو، مسجد کار به هم کو، اختر مونځ به پکې هم کو، جنازې مونځ به هم پکې کو، فیصلې به هلته کولې، مشورې به هلته کولې. د حد نفاذ پکې نو، نور ټول اجتماعي کارونه به په مسجد نبوي کې کېدل. نو چې یو سړی بار بار متصل نه راځي، هغه د وحی د نزول زمانه ده. یعنی سهار غرمه ماښام ماسخوتن مسلسل وحی راځي که نه. او چې کوم سړی اینی ټایم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد کې نه حاضر، هغه د ډېر علم نه محروم پاتې شي. زموږ خلکو خدا خیال کړی دی چې کوم صحابه کرام دي نو ګنې دي 24 غنټې مسلسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. که ټول یو ځای ناست وې نو بیا به د ټولو علم یو برابر وي. ضرورتونه یې د خلکو، زموږ د خلکو څومره ضرورتونه دي. دې وجه نه د صحابه کرامو کې د اعرابو قسم چې کوم دی، اعراب کې 2 قسمه خلق داخل دی. یو منافقین دي، هغې خو په دې وجه مسجد نبوي ته نه راځي چې هسې نه زمونږ غلاګانې ښکاره نه شي او مونږ په ګوته نه کړی شو. یو صحابه کرامو کې اعراب دي. قرآن مختلف 2 قسمونه ذکر کړي سورۃ توبه کې چې اعرابو کې داسې دي او اعرابو کې داسې دي. 2 قسمه خولې دي. هر اعرابي منافق نه وي. بعض اعرابیان دي مؤمنان. دا کم سړی چې بار بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نه راځي، په میاشت کې رانغی بالفرض یو ځلم مونځ کوي خپل پابندۍ سره. خلکو دا هم ذهن جوړ کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو جماعت و مسجد نبوي بل نو، مسجد د بنو عبدالاشهل د بې شمېره خلکو ځان له مساجد دي. خپل خپل مسجد کې خلک امام لري ځان له مونځ کوي پکې. کم خلک چې بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته نه ځي، د هغې علم کم پاتې شو د هغه چا په مقابله کې چې هغه اینی ټایم حاضر وي. نو کم کسان چې هغه
دغه شانتې دي چې نه راځي اینی ټایم نه هغوی ته اعراب وایي هغوی به د ماښام مونځ ته العشا وایي دی ولې وی د دې وجه د هغوی کم علمي ده سوچ نه کوي دې خبرې ده په دې وجه امام بخاري رحمه الله باب ږدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کوي خو دا منع تحریم نه ده منع تحریمي نه ده بلکې منع تنزیهي ده ولې دې کې څه چل دی چې تاسو ماښام ته ماسخوتن وایې او ښکاره خبره ده چې مغرب کله مونږ وایو مغرب صلات المغرب نو مغرب خو هغې کېږي چې نور ډوب شي نور ډوبېدو پسې متصل چې کوم مونځ کېږي نو هغې ته وایي صلات المغرب نو چې مونږ د ماسخوتن هغې ته د ماښام هغې ته عشا ووایو نو بیا د ماسخوتن یې د څه وایو ته کې بل څه وجه نشته هغوی به د یو ته العشاء الاولی وی العشاء الاول دویم ته بیا العشاء الثاني وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هم ناراض دی طبعي لحاظ سره چې عشاء خو یو وي نو عشاء یو وي چې کله شفق غایب شي سرخی غایب شي نو بیا هغې ته عشاء وی نو بهر کې محدثین دا نهي یا دا کراهت طبعي اخلي خو دا اجتهادي امر شو کم خلق چې د قیاس وغیرہ قائل دی لکه ټول مجتهدین قائل دي سوا د اهل ظاهر نه هغوی دا فرق نه کوي پکې هغوی منع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی ده او منع د رسول الله وسلم هغې کې تنزیه او تنزیه نه وي دا ټوله حرام وي مزان درې وکاته ګرانه کړه ډېر مشکل کې به ونغلی داسې جامد اهل حدیث هم مه جوړېږه چې دومره پوخ اهل حدیث چې بالکل ښکاره چې کوم محدثین اصطلاحات استعمالي د هغې نه انکار کوي دا نه دي پکار محدثین په دې پوهېږي صحابه کرام هم په دې پوهېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نهي د څه شي دپاره ده دا د مزاج نه معلومیږي بیا و دې کې به سړی اتباع کوي که د تقلید وی که اتباع ورته خو چا خبره ومنې بلا دلیل چې چا خبره ته منې نه د تقلید وی د چا په اعتماد چې ته خبره منې نو دې بحث ته منه نه وځئ چې تقلید شخصي او غیر شخصي دا فضول بحث دی تقلید نه څوک خالی کېږي نه د چا په اعتماد چې خلک خبره مني دې ته تقلید وی کم تقلید چې حرام دی یا شریعت هغې ته ناروا وی نو هغه د نص په مقابله کې تقلید دی او کفر دی باقی نور سړی خامخا به د چا اتباع کوي دا افراط و تفرید تی جانبین افراط و تفرید کی یہ نا مسائل جوڑ شي حدثنا ابو معمر دا خوریر شي خلق دے امام بخاری حدیث متن کی سند متن کے اخی هو عبداللہ ابن عبداللہ بن عمر دے اغوی حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن زکوان التمیمی عبد الوارث بن سعید بن زکوان التمیمی دے پورا رشتہ رخ عن الحسین دا حسین بن زکوان دے حسین بن زکوان اغوی حدثنا عبداللہ ابن بریدہ عبداللہ بن بریدہ منگتا حدیث بیان کریں اغوی حدثنی عبداللہ المزنی مزینہ قبیلے سر متعلق صحابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عبداللہ المزنی دا عبداللہ بن مغفل بن عبد نہم عبداللہ المزنی سوک دے عبداللہ بن مغفل بن عبد نہم اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تغلبنکم الاعراب غالب دنشی پتا سباندے بانڈچیان علی اسم صلاتکم المغرب ستاسو د ماخام پا منز باندے چاگے لکم نم تاسو خیرے
قال الاعراب وتقول هي العشاء. اعراب سری هغې وی هي العشاء دا ماسخوتن دی، یعنی مغرب ته هغې څه وی صلات المغرب په ځای وی صلات العشاء. دا مطلب نه چې ای بګنې د ماسخوتن مونځ نه کوو به، لیکن دې ته به العشاء وی او عشاء الاول به ورته وي، او د ماسخوتن مونځ ته به العشاء الثاني وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښ نه کو. ابن حجر دل تفصیلی بحث کړی دی او د ویلي دي ثابت کړي چې دا نهي تنزیهي ده. دې کې که بالفرض یو سړی ناپوهی هغه ته دا دوکه لګېدی شي چې کله دا صلات العشاء شو نو بیا دروازې منځونه به څو شي 4. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د التباس نه د بچ کېدو دپاره دا حکم فرمایو چې تاسو صلات المغرب ته صلات العشاء الاول مو وایه. په نه یې تنزیه نور خو پکې څه مسله نشته ده. باب ذکر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. امام بخاری خپل اجتهادات هم کوي نه، جمع هم کوي هغه شان. دا یو بل لفظ دی عتمه. عتمه اصل کې بنیادی طور تاخیر دی، رستوال دی. په دې خبره کې چې کله به خان هغې ولوشل ماسخوتن کې تیاره کې به یې ولوشل نو بیا به یې مزید تیارې ته پرېښودل د دې دپاره چې کس نور پیي پکې چې هغه راجمع شي نه به یې ناوخته کې لوشل. د دې وجې نه ماسخوتن تیارې ته العتمه هم وایي. او دلته کې موږ ته دا خبره ښیي چې العشاء والعتمه دا ویلی شو که نه شو ویلی. تو دې کې امام بخاری رحم الله اختلاف هم ښیي او بیا وی ومن رآه واسعا. دې باب کې وسعت دی، په دې کې وسعت دی. د کراهت وجه هغه محدثین له وښیو انشاءالله چې محدثین څه وایي په دې باب کې. د ماسخوتن ټیم العشاء او د ماښام ډوډۍ العشاء وایي که نه چې اذا حضرت العشاء فلا عشاء. چې د ماښام ډوډۍ حاضري یو سړی وږي که نه نو بیا یې د ماسخوتن مونځ نه کوي. ډوډۍ د اول وخوري د دې لپاره چې توجه سره مونځ ته ودرېږي. دا مسله خلکو ټول ته یاد رخ. امین امي سړی به چې ډوډۍ حاضر وي نه هغه به چې ډوډۍ تیار وي نو بیا مونځ نه کېږي. دا ته درې مسایل خلکو ته یاد. یو دا، بل دا چې هر سړي له 4 ښځې جایز دي. دا هر چا ته معلومه ده. یعنې هغه انګوټه چې لګي نه هغه ته هم دا پته وي دا د خپل مطلب دپاره زده کړي کولی نه شي. یعنی عمل پہ نہیں گولے اسے لگیا ہے جدا دا چلی خلق پہ یہ رہی گا. باب و ذکر العشاء والعتمہ تماسخوتن ذکر او هغې ته عتمه ویل. عتم تاخیر دی د پیو په وباسلو کې. ومن رآه واسعا او څوک چې په دې کې وسعت ګڼي چې دې کې وسعت دی. اول خدای ښیي تا دا کم تعلیق کې ترجمة الباب شده باب ذکر العشاء والعتمہ ومن رآه واسعا دا ترجمة الباب ټاپک شو. د دې نه وروسته دی لیکي قال ابو هریره. د دې ځای نه واخلې اخره پورې صلی النبي وسلم المغرب والعشاء تر دغه ځای پورې دا ټول تعلیقات دی ذکر کوي. دا تعلیقات دي. تعلیق دا مطلب چې دا د دې لپاره اسناد نه دی لیکلی. د امام بخاری رحمه الله تعلیقاتو کې کمزور خبرې ضعیف خبرې پکې می بلکې بعضې پکې بې بنیاد خبرې می. په دې خبره ځان پوهول پکار دی. جګړه چې کومه ده د صحیح بخاري په احادیثو کې ده. چې کوم مرفوع روایتونه دي آیا په یې کې موضوع شته دی؟ نو جواب زموږ دا دی چې نه. پادش تعلیقات د امام بخاری د تعلیق وی لکه دی خوی قال ابو هریره او د امام بخاری او د امام سیدنا ابو هریره په منځ کې هو 15 شپږو واسطې دي. او دا تعلیق دی ځوړند روایت.
په دې تعلیقاتو باندې علمي څیزونه زده کول پکاري. امام حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب دی تغلیق التعلیق، 5 جلده کتاب دی. دلته کې غیر محقق شته، چېرته 3 جلده کې، کور کې ما سره محقق دی 5 جلده کې. تغلیق التعلیق دا احادیث چې کوم دي نو دا ابن حجر اسقلانی ګوري چې دا روایتونه موصولا موجود شته که نشته. دا علمي کار دی. دا نه چې ته وایې چې قال ابو هریره بس ته وایې دا چونکې دې سره سند نشته لہذا کنډم نه که کنډم نه دی. همدا حدیث ستا دې کتاب کې چې 657 نمبر باندې ورته نږدې همدا حدیث موجود دی چې اسقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر. یو باب وروسته را روان دی. تعلیقات د دې بې بنیاده نه ټول پراپیګنډه نه کوي خلک، علمي خبره زده کوي، هم علمي خبره ورکوي هم بل ته. تعلیقات په دې باندې کار کړی دی خلکو. ابن حجر اسقلانی تغلیق التعلیق په بنیاد کړی دی. اوس د خلکو به زیات نه زیات اعتراض دا وي چې یاره دی څه کول، دا چې څوک مصنف وي دا هغه ته پته لګي. څوک چې تصنیف میدان نه خبر نه هغه خوار څه وایي که نه. ته کتاب ولیکه بیا موږ له راکړه نو تا دا مونږ خو چې پوهېږې تا څومره غلطۍ کړې دي. تا سوچ مه کوه، دا غلط سوچ دی. مصنف یو ذهني هغه یو شی ولیکي یا نیمګړی پاتې شي، نظر ثاني ونه کي، بل صحیح بل صحیح. د دې وجه نه دې څیزونو کې اختلاف راتلی شي، لیکن دې ته بالکل بې بنیاده مه وایه. دا بالکل یو مسوده ده چې څنګه یو سړی یو کار کول غواړي نو هغه ځان ته هینډس ولیږي، وروسته بیا نورو څیزونو کې مبتلا شي ونښلي دا هینډس دا ته پاتې شي. دا چې څوک مصنف هغه ته دا پته وي. عرب وی من صنف فقد استهدف، چا چې کتاب ولیکه تصنیف یې وکړه نه نو هغه ځان د هدف په شان دی که هدف هغه چې خلک یې ولیکه نه نشانه بازي پې کوي. چا کتاب نه لیکي نه هغه باندې خطه به څه ووایي. زمونږ د خلکو دشمن هغه سړی هي چې هغه کتاب لیکلي فایدې پکې ډېرې او که 2 غلطۍ دې وشي نو بس کافر شو، کافر کېږي نه په دې باندې. کمال یې کړی دی. بس د قوم همدردي کړې ده. نن که مونږ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو او حدیث ته صحیح وایو، خو د امام بخاري رحمه الله د هغه د محنت ثمره ده، د امام مسلم د محنت ثمره ده. نو که کتاب کې څه اسقام داسې راشي چې پای زمونږ اعتراض وي نو دا خو مطلب دا نه چې کتاب غلط. په دې باندې حافظ ابن حجر اسقلانی کار کړی او دا ثابتولی شو په دې وخت ډېر زیات لګي. دا ټول احادیث دلته چې کوم لیکلي دي دا ټول موصولا موجود دي، سنن نبی داود کې موجود دي، صحیح مسلم کې موجود دي. خو په دې پسې چې ګرځې نه په یو پسې به پوره ورځ لګي. ځکه که یو وی یا دوه نه ما به تا ته ویلی دا ډېر شی بلا پیج یې ډک کړی. خو بهرکیف دا موصولا موجود دي او اسانید صحیح دي. داسې د امام مالک رحمت الله تعالی علیه موطا کې چا ویلي یا کتلي نو پای کې بلغنی او بلغنا وایي، هغه ته بلاغیات وایي د امام مالک رحمه الله. هغې باندې خلکو کار کړی دی. ابن عبدالبر رحمت الله تعالی علیه دا هغه چې کوم التمهید دی د هغه د کتاب په پای تمهید کې هغه د هغې ټولو د اسانیدو نه بحث کړی دی چې کم موصول دي نه هغه یې لیکلي دي، چې کم نه دي موصول غالبا 2-3 داسې دي چې د هغې دپاره هغه اسناد نه دی موندلی. دې ته د حدیث خدمت وایي. یعنې هغه بلغني یا به دا وایي چې ما ته دا حدیث را رسېدلی دی چې رسول الله صلی الله داسې فرمایلی وو. دا سند نه دی که دا علمي کار دی. لکه مونږ ته د 3 یا څلورم استاد په باره کې مثلا مونږ به دا وایو چې شانور شاه کشمیري به دا فرمایل. نو تا د چا ویلي ستا او د شانور شاه کشمیري منځ کې خو کم سے کم 200 سال زمانه ده. نو دا به هغه په خپل کتاب کې لیکلي یا به د هغه شاګرد ستا استاد پاتې شوي. لکه لیاړه کې مولوي صاحب چې کوم یا ګل جان مولوي صاحب الله دې وبخي دا د شاه صاحب شاګرد و، شانور شاه کشمیري رحم الله. دا استاد د مولانا عبدالسلام صاحب خلق نه پېژني، دې نه به تر اوسه انکار کوو. دا ښه چې
مسائل سم شو نو پیژنګلو وشوه. استاد نه خلک انکار نه کوي، استاد دی. نو اوس که د هغه نه چا وویل چې شان ورشاه به داسې وي نو سند متصل شو. زما صحیح مسلم شیخ القرآن غلام الله خان نه ویلی رحمت الله تعالی علیه، او د هغه صحیح مسلم دو استادانو شان ورشاه کشمیری او مولانا شبیر احمد عثماني. خدا اسناد دی، خبره زموږ متصل شو، اتصال راغی، اتصال السند. دا ضروري دی، خو دا ضروري په دې باندې دی چې په امام بخاري په کتاب کې باعث سوزونه راشي داسې چې هغه متصل نه یو هغه یو خبر یخي. مثلا کتاب التفسیر کې امام بخاري یو ځای لیکلی دی چې انی متوفی کا قال ابن عباس ای ممیتو کا، متوفی کی لیکل دی او بیا یې پسې لیکلی دی عبداللہ ابن عباس فرمایلی دی چې ممیتوک زه تعالی مړ کوونکی یم. دا کوم صاحبان چې لګیا دي او وایي موت د عیسی، موت د عیسی، ځان ته اهل سنت هم وایي. اصلاحي صاحب زمره کې هم ځان راولي، هغې هم د موت د عیسی قایل دي، عیسی علیه السلام مړ دی. ولې صحیح بخاري کې لیکلی وایي عجیبه ده، د صحیح بخاري مرفوع حدیث نه منې چې کوم مرفوع حدیث هغه ویلی دی. کم د جمعې په اتوار ورځ غالبا بحث کړو چې زما د امت کې بس خلک راځي چې یستحلون الحر والحریر والمعازف، چې هغه ټنګ ټکور جایز ګڼي، نه ته موضوع وي، او چې د کم روایت د سر نه اسناد نشته دی د هغې نه استدلال کوي. دا د بې ضمیره خلکو کار دی، دا د علماو کار نه دی. علما استدلال چې کوي هغه دلیل ته ګوري. دغه تعلیق دی د امام بخاري، او د امام بخاري دغه تعلیق دپاره اتصال د سند نشته چېرته د دین په کتابونو کې، لہذا دا روایت نادرست. یتوفاکم باللیل وڅه مطلب دی چې څوک مري ټول د شپې مري؟ دا غلط وایي. د توفی اطلاق اصل کې په نوم باندې هم کېږي او توفی اطلاق اصل کې په خوب باندې هم کېږي. د توفی قسمونه دوه دي، د عربی چې هره ډکشنري راغلی ورته د وایي د توفی دوه قسمونه دي، توفی المنام او توفی الموت. اوس به سیاق سواق سره ګورو چې توفی کومه معنی وکړو. دا دوکه کوي دی، هغه بیا قرآن کې ښیو مونږه چې مونږ توفی المنام ولې وایو، رافعو کا الیه مطهرو کا. دا ټول خارجي دلایل دی د خبرې چې د عیسی علیه السلام د توفی د منام په معنی باندې. او بل دا چې تر اوسه پورې امت د متوفی څه معنی کړې ده؟ د مرزا غلام احمد قادیانی نه مخکې دا معنی چا کړې ده؟ سوال دا دی د عیسی علیه السلام د موت معنی امام بخاری که نسبت کړی د هغې اسناد نشته، دی دا هېڅ نه وي، دا بې بنیاده خبره. بیا دا هم ذهن کې واچوئ چې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه کتاب دی فتح الخبیر وایي هغې ته، الفوز الکبیر پورې هغه لګېدلی دی. نه پای کې هم د امام بخاري کتاب التفسیر یې سره ټوله، نه پای کې هم متوفی کې لیکلی دی او ممیتو کې لیکلی دی. نو دا وتا ته دویم دلیل ښیي، یو دلیل چې کوم دی صحیح بخاري دی او یو دلیل چې کوم دی هغه د شاه ولی الله کتاب دی. دا لګیا شه دا نقطه موږ ته نیلوي رحمه الله ښوولې وه. لکه یو خبره به وشي مثلا د قضاء العمرې ذکر حدیث به راشي چې چا د رمضان په آخري جمعه باندې قضا دومره رکعات لمونځ وکړو نو ګویا کې هغه دا یو کال لمونځونه پوره شو. دا حدیث ته بالفرض دا موضوع دی حدیث که نه، او دا بالفرض د فقه 200 کتابونه لیکلی. نو تا دا به خلک 200 کتابونه جی پلان کې هم لیکلی، نو پلان کې هم لیکلی، پلان کې هم لیکلی. دا دلته کې ستا سر کې بھیجا دماغ شته دی، دې ټولو خلکو دا شان نقل کړی. دا چې برځې دا به یو کس کار کړي، دې نه یېرېږم چې دا ګنې 200 خلکو کړی دي او دا اجتماع ده اجماع ده په دې باندې خلک په دې متفق دی، دا د یو بل نه نقل کوي.
کوم لومړني سړي چې دا حدیث وی لکه انما الاعمال بالنیات حدیث یوازې امام بخاري نقل کړی که نورو کتابونو کې هم شته نو که د هغې ته نور کتابونو حواله ورکړې و ټیک ده خو که دا شان یو خبرې چې د هغې په دور اول کې هم هغه نه یعنې هغه یو بدعت خلقو جوړ کړي او د هغې لومړني سړي نه د 200 هجریا نه مخکې چا نه ویلي د هغې نه وروستو خلکو جوړ کړي نو که دا دنیا په هر کتاب کې موجود دي دې ته بدعت ویلی شي دا به غلطه خبرې په دې څیز نه مه یېرېږئ چې پلاني هم لیکلي پلاني لیکلي وی دا چې زه نو هغه یو کس مصیبت کړي هغه معلوم کړي چې څوک دی او د مرزا غلام احمد قادیانی نه مخکې د متوفیق معنا ممید وکړئ چا نه ده کړی زه حیران یم دا خلک عجیبه ځایونو باندې ولاړ دي ځان له چې کوم جواز یې کته د موسیقۍ دا خو د صوفیاو قول دی صوفیا چې کوم دي خاص کر چشتیان هغې ټنګ ټکور حرام نه ګڼي د هغې تصوف یې سره ده یو خوا تصوف نه انکار کوي او د اسلام موازي دین یې ګڼي بل خوا د هغې یو کمزورې خبره راغسته دا ټول چیز که تاسو سر سید احمد خان تفسیر وګورئ دا ټول هلته داخلي سر سید احمد خان چې کوم تفسیر کوي چې هغه د امت نه بلکل لري امت هغه پرېښي هغه تفسیر د هغې بنیاد به ابن عربي خولی ابن عربي صوفي دی ما سره کتاب شته دی راواله وګوره نو یو خوا د تصوف مخالفت کوي بل خوا د هغې آرا راخلي او قرآن کې پیش کوي دا په یو ملک کې 2 نرخه چلی دا غلط طریقه ده نو بارکې د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په دې تعلیقاتو کې ضعیف نه بلکې بے بنیاده څیزونه هم شته دا زه نه وایم محمد تقي عثماني د هغه یو تقریر ما له یو ملګري راوړو ما اورېد نو په هغې کې هغه ویلي ده چې د امام بخاري د کتاب ضعیف ترین حصہ کتاب التفسیر ده اوس هغه یې کوو دا خلک مني خو که مونږ یې تحقیق سره وایو د مونږ نه مني یعنې کتاب التفسیر چې کومه حصه ده دا اصل کې مجاز القرآن چې کوم کتاب دی د ابو عبیده دا ټول هغه دی مجاز القرآن ما سره شته دی ملاویږي هم زموږ خلک علم خو کوي هم نه که نه بې شمېره خلکو صحیح بخاري ویلې ده لیکن د هغې استاد دا تکلیف نه دی تیر کړی چې ورته یې ښیلي چې دا د کتاب التفسیر ټول د ابو عبیده مجاز القرآن دی دا څوک نه وایي شیوخ الحدیث هم دا خبره نه واضح کوي د دې ویل لوی اعتراض پیدا شي اعتراض دې نه پیدا کېږي مجاز القرآن د ابو عبیده ورکوټي کتاب دی په مشکل 200 صفحې وي د کتاب التفسیر په احادیثو باندې محدثین اعتماد نه کوي تر کومې چې د هغې سند کره نه وي دا غلو مه کوئ د یو څیز په باره کې یو شی د حد نه پورته کول هم ظلم دی او د حد نه ښکته کول هم ظلم دی قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اسقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر اسقل منز ډېر درون منز په منافقینو باندې دا کوم منافقان یادوي دا د عقیدې منافقان یادوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د عمل منافق نه و کافر و دا بدقسمتۍ نه زموږ د مسلمانانو مرض دی نه د ماسوتن لمونځ کوي او نه صاحبان د سهار لمونځ کوي په خپل سمې کوي چې نور راوخېږي نو کوي په دې سختي کول پکار دی بچو باندې دا د کافرانو خوی دی د منافقینو د کفر خبره درانه منځونه په منافقینو باندې هغه العشاء والفجر د ماسخوتن دی او د سبا دی دا هم موصول روایت دی وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر دام صحیح حدیث دی خو دې حدیث کې وګوره امام بخاری چې کوم باب یې خره باب ذکر العشاء والعتمة باب یې هو کې خود خو څه حکم یې ذکر نه کو چې عشاء ویل جایز دي او که عتمه ویل جایز دي او کنه عشاء ویل مکروه دي او کنه عتمه ویل مکروه دي یعنی فیصله نه لګړي لیکن د انداز نه دا معلومیږي چې د دواړو د جواز قائل دی
عشاء ورته هم ویلی شي عتمه ورته هم ویلی شي ځکه ورپسې سمدستلیږي ومن راه واسعه چا چې په دې کې وسعت خیال لخ وسعت خیال ښه دی دومره دا چې موږ به وایو بهتر دا ده چې دې ته عشاء وویلی شي عتمه دې ورته نشي ویلی او د هغې وجه به انشاءالله محدثینو نه زه ښیم تاسو ته چې امام قرطبي او دارنګې امام نووي دې څه وجه ښیي چې عشاء ویل ولې بهتر دي عتمه ویل ولې نه دي بهتر یا د بهتر او د نه بهتر مسله کله کله منع د دې دپاره راځي چې دا کار بهتر نه دی او لا نه دی کله به دې دپاره وي لکه تیر حدیث کې تا وایي چې ماسخوتن ماښام ته ماسخوتن مه وایه بهتر نه ده لو یعلمون ما فی العتمة والفجر دا خو مرفوع حدیث دی صحیح بخاری کې رستو روان دی مخکې هم راغلی دی که د خلقو ته پته یې چې په عتمه کې او د فجر په مونځ کې څومره ثواب دی نو دا خلک به ورته حبون راتلی ماشوم چې کومې خړپوسې کوي که نه ته حب وایي نو دې کې هم دغه حکمت راغی چې که سړی هر څومره بیماري خو چې د خوځېدو را خوځېدو دی نو دا منځونه دې کوي قال ابو عبدالله امام بخاری واده نه کړی ځان ته ابو عبدالله وایي که نه پوه شوې دا رواج د خلکو چې بغیر د واده نه به کنیت کې ښودو د سید عایشه کنیت شته که نشته ام عبدالله د هغې کنیت دی دې نه خلکو دا بیا استدلال کوي چې د هغې یو زوی یې شوی و خو چونکې لوتړه وه ځانه لګیا مړه په بنیاده خبرې مو که دا د هغې رواج و نوم به یې کېښوده دا رواج پښتنو کې نشته دی عربیانو کې دا اوس هم رواج شته دوی بهتر دارا چې ان یقول العشاء چې عشاء وویلی شي لقوله تعالی ومن بعد صلاة العشاء موږ ته پته ولګېده ده چې امام بخاري بهتر او نه بهتر څه ته وایي که د استدلال هم د قرآن نه نو که څوک قرآن نه استدلال وکړي او حدیث په دویمه درجه کې وساتي دی څه کافر شوی نه دی څه کافر شوی نه دی دا ځانه خوشحالېدي څه له جوړوي چې حدیث به وښیې بیا ته ورته وایې چې بھائی قرآن کې داسې پابندي ده موږ به ول استدلال له قرآن نه کوو نو دا او دې به ورته شروع کړي د امام بخاري خپل انداز ته وګوره څه دی نه نه کمعقل خلق دی والاختیارو غوره خبره دا ده چې ان یقول العشاء حاله چې هلته حدیث راځي چې حدیث کې راځي چې تاسو دې ته عتمه مه وایه په دې باوجود دی وایي چې عشاء ورته ویل پکار دي ومن بعد صلاة العشاء سره دی چې حدیث کې عتمه راغلی دی چې عتمه ورته وایه ویذکر عن ابي موسی دا رستو راځي 567 نمبر حدیث ویذکر عن ابي موسی كنا نتناوب النبي صلی الله علیه وسلم عند صلاة العشاء ورپسې لفظ زما کتاب کې مټو شوی فاعتم بها فاعتم بها پاغې تیار کړه عتمه شوګه یعنی د ماسوتن مونږ انتظار کو تر دې پوجه تیار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسوتن مونږ وکړه عتمه شو وقال ابن عباس وعائشه اعتم النبي صلی الله علیه وسلم بالعشاء د ماسوتن مونږ تیار کړو یعنی د اعتمه استدلال کے وقال بعض من عائشہ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمۃ تماسوتن منذ رسول اللہ علیہ وسلم خط پتیار کے وقال جابر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء یعنی صحابہ کرام دوڑا الفاظ استعمالی اور دا رسول اللہ علیہ وسلم پا الفاظ کم دوڑا قسم دی سیدنا ابو برزہ اسلمی وی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء ماستر منذ بیرستو کو وقال انس اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الاخرہ تا لما خام غیتو عشاء الاولا ویگنا تو دا العشاء الاخرش مطلب دا ہے چالتا نہیں تنزیحی وقت وقال ابن عمر وابو ایوب ابن عباس رضی اللہ عنہم صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء تر استعمالات خی چې صحابه کرام به داسې ویخ
نو ځکه دی وایي ومن رآه واسعا دواړو کې وسعت دی، دواړو کې وسعت دی، دواړه ویلی شي. لیکن امام بخاري وایي چې بهتر دا ده چې موږ د څه ووایو عشاء، ځکه چې قرآن مجید کې صلات العشاء ده. مزه فقها محدثینو لنډ فقاهت دي په دې استدلال در څوک پوهېږي. حدثنا عبدان نوم دی عبدالله بن عثمان بن جبله، عبدالله بن عثمان بن جبله، جیم بے لام وړته. قال اخبرنا عبدالله التن مراد دی عبدالله بن مبارک. قال اخبرنا یونس بن یزید دی، هغه نقل کوي د زهري نه، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال سالم څوک دی؟ سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب. اخبرنی عبدالله، د عبدالله نه مراد دی عبدالله بن عمر بن خطاب. اسناد کې لږ پیچیدګي شته ده، یعنی عبدان نه مراد څوک دی؟ عبدالله بن عثمان بن جبله. یونس نه څوک مراد دی؟ یونس بن یزید بن ابی النجاد. سالم نه څوک مراد دی؟ سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب. اخبرنی عبدالله نه څوک مراد دی؟ عبدالله بن عمر بن خطاب. دا سالم څه شو؟ د عبدالله زوی شو. عبدالله زوی د عمر، هغه عمر چې هغه د خطاب زوی ده، یعنی سیدنا فاروق اعظم نوسی شو. هغه وایي چې عبدالله بن عمر بن خطاب ویلو صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة صلاة العشاء. صلی لنا مونږ وایو مونږ له مونځ راکړه نه، مونځ دا مطلب نه چې مونږ له مونځ وکړو، مونځ خلک الله لکھي، مونږ له مونځ راکړه، د جمع مونځ راکړه مونږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة یو شپه صلاة العشاء د ماسختن د مونځ. وهي التي يدعو الناس العتمه، او دا هغه مونځ دی چې هغې ته خلک عتمه وایي. دا کوم خلک یادوي؟ صحابو کې ډېر داسې شته دی چې هغوی ورته صلاة العتمه وایي، او د رسول الله صلی په فرمان کې هم شته دی. دا حرام نه دي، ماسختن ته عتمه ویل حرام نه دي. البته بهتر دا ده چې دې ته صلاة العشاء وایي، ځکه چې قرآن مجید کې صلاة العشاء راغلی دی. نورې وجې محدثین نه ښیم تاسو ته. امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه المفهم دا اول په خپله د صحیح مسلم د احادیثو تلخیص کړی، او بیا د هغې نه وروسته د هغې خپل تلخیص تشریح کړی ده. المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم. دیوی وتقول الاعراب هي العتمه فمعنى هذا والله اعلم ان تسمیت هذه الصلاة بالعشاء اولا من تسمیتها بالعتمه. د صحیح مسلم روایت کې څنګه چې هغې بل دپاره د ماښام هغې ته عشاء وي، نو دارنګې دې کې هم دا وایي چې اعرابو به د ماسختن ټایم ته عتمه وي، صلاة العتمه. نو معنی دا ده چې ان تسمیه هذه الصلاة بالعشاء اولا من تسمیتها بالعتمه، بهتر دا ده چې دې ته مونږ عشاء ووایو د عتمې په ځای باندې. لا ان اطلاق اسم العتمه علیها ممنوع، دی نه دی مطلب چې ګندې د ماسختن مونځ ته ټایم ته ته عتمه نشي ویلی، دا ګندې ممنوع ده. ځکه فإن النبي صلی الله علیه وسلم قد اطلق علیها اسم العتمه لما قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صحیح مسلم روایت ده، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ماسختن ټایم ته عتمه ویلی دی. نو په دې وجه د دې منع نه مراد حراموالی نه دی. دا یو فقهي خبره شوه، د پوهې خبره شوه. امام قرطبي دې نه اوس استدلالات کوي. قلت یجری هذا المجرا قول وسلم لا یقولن احدکم عبدی و امتی. څنګه چې دا منع وشوله،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په تاسو کې یو کس دا نه وي چې عبدي و امتي، ستا امرې دی هغه ته عبدي مه وایه، ستا وینځه د هغه ته امتي مه وایه، بلکې فکلکم عبید الله وکل نسائکم اماء الله. دا حدیث دی. تاسو ټول د الله بندګان یاست، تاسو ټول ښځې دا د الله وینځې دي، ولکن لیقل غلامی و جاریتی. دا کراهت تنزیهي دی په دې کې. سړی چې کتابونه ګوري ډېرې علمي لارې کولاویږي. دارنګې و فتای او فتاتی دی وایي. ولا یقولن احدکم څوک دا نه وي چې اسق ربک، رب مالک ته وایي، خپل مالک باندې خپل رب باندې وبوس کوه، یا خپل رب لا خوراک ورکه، یا د اودس اوبه ورکه خپل رب لخ. ولا یقول احدکم ربی ولیقل سیدی و مولای، خپل مالک ته سیدی و مولای وایي. بیا وایي چې لا ان اطلاق ذلک الاسم محرم، د دې نوم اطلاق حرام خو نه دی. الا ترى قول یوسف علیه السلام اذکرنی عند ربک ارجع الی ربک انه ربی احسن مثوای. حرام نه دی، دا تنزیهي منع ده. که تنزیهي منع نه وی نو یوسف علیه السلام به دا نه ویل چې اذکرنی عند ربک. آقا به یاد دی، عزیز مصر یاد دی. ارجع الی ربک چې جیل کې وه سړي خبره وکړه چې ما خوب لیدلی او باچا خوب لیدلی، هلته هم هغه ارجع الی ربک وایي. او دارنګې عزیز مصر باره کې زلیخې نه چې انکار وکړو نو هغه ورته وایي انه ربي احسن مثوای، ستا خاوند هغه زما څه دی، خلک ورته ارباب وایي که نه. موږ ته به خپل استاد د اخري بې په دی پې وایي که نه، ارباب. بیا معامله سمه یې پښتو ارباب دی، دغه دی رب. دارنګې حدیث کې هم راځي انت لدل امتو ربتها، بعض حدیثو کې ربها راځي. مطلب دا چې دا هر ځای کې منع د تحریم دپاره نه وي. اوس دا به څوک تجویز کوي چې دا منع تحریم ده او دا د تحریم نه ده. اختلاف راځي که به نه راځي؟ دې اختلاف کې به دواړه غلط دي که دواړه به صحیح؟ دا حدیث عجیبه مرض کې اخته وي که نه. دی به وایي چې ته وایې چې دا هم ټیک دی او دا هم ټیک دی، دا خو به یو غلط دي که نه. ځان هم یې لګیا هسې لګیا ما دا بېچارهګان نه سبق ویلی دی، هسې ځان باندې دا حدیث نوم دی، نوم نه څه نه جوړېږي، واقعي حدیث چې د حدیث علم حاصل کړئ، د حدیث ظاهر باطن باندې ځان پوهه کړئ، ناسخ منسوخ معلوم کړئ، اعراب معلوم کړئ. دارنګې د حدیث غریب الحدیث معلوم کړئ، حدیث باندې عمل هم وکړئ. دا خبرې پرې داسې پراپیګنډي د مناظرې ژبه ده چې کوم خلک وایي دا مناظرې ژبه، دا د عمل ژبه نه ده چې دې کې به یو صحیح بل به غلط دی. اجتهادي امورو کې که غلط ویم یو څیز بالفرض نه دا غلط دی، ته خطا وایي، صحیح او خطا یې غلط نه وایي. دا جمله غلطه ده د سر نه چې کوم صحیح دی کوم غلط دی، یو صحیح وي یو خطا وي. او چې کله اجتهاد کړی شوی دی په پای خطا باندې الله اجر ورکوي، سزا نه ورکوي. دا مناظرې بحث نه وځي، بحث مباحثې سره مسایل حل کړي. زموږ دا تیر عمر چې تیر شوی دی د پاکستان د جوړېدو 60 65 70 سال دا ټول د مناظرې زمانه. که دا بحث و تمهیز شروع شي که نه نو دا ټول څیزونه یو نقطې باندې راځي، خو دې ته به خلک کینی څوک، دا څوک کینی نه. نه اهل حدیث هغه خپل رای نه جدا کېږي او نه اهل تقلید د خپل رای نه جدا کېږي. نو ځای لګیا یې اوس په مینو مونږ کې د اختلاف اوس نشته. و دلته کې دا څیزونه دا نهي تنزیهي ده که دا نهي تحریمي ده، دا فیصله څوک نشي کولی. په دې وجه کې به اختلاف وي، او هغه اختلاف چې راشي نه بس د حلال حرام اختلاف نه وي، د کفر او د اسلام اختلاف به نه وي. هر فکر اختلاف شي بس ټیک ده. استدلال د حدیث نه کوي چې دا شی داسې دی، بس ټیک ده، حدیث موجود شي ټیک ده. البته چې یو سړی خپل خواهش پسې ځي او حدیث پرېږدي اوس معامله غلطه.
دغه اصل خبره دغه ده. نو دی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وی چې انت لذل امت ربها وربتها فکان محل النهي في هذا الباب الله تتخذ هذه الاسماء عاده. ته دې نه موږ ته دا معلومه شوه چې بېشک دا استعمال ټیک دی قرآن او حدیث کې شته، لیکن دې نه به عادت نه جوړو. یعنی مالک ته ورب نه وایو، دې نه به عادت نه جوړو. یوسف علیہ السلام په ټول عمر کې قرآن کې چې ثابت ده 903 ځله ثابت شو، نو ته ټول عمر کې 3 ځله ووایه بس. یعنی جواز وی خو هغه امراسو چې ثابت ده، نه چې تیر وخت جایز ګڼي بیا. فیترک الاولا والاحسن. بیا د نورستو خبره کړې ده، بیا د په قاضي ایاز په کتاب حواله ورکړې، خدای عبارت النوات هم ملاو نشو چې قاضي ایاز ویل چې لم ینه عنه نهی وجوب وحذر بل نهی ادب وحظ. دا نهی د وجوب نه ده او د دې نه چې دې نه ځان بچ کول لازم دي، بلکې دا د ادب او د ترغیب یو طریقه ده چې ځان د دې الفاظو د استعمال نه بچ کړي. دا المفهم صاحب مفهم دا محدث دی، د موږ ته دغه کې یو قاعده وښودله، یعنی د عتمې په قاعده باندې د موږ ته دا قاعده وښودله که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو خپل مرئی ته عبدي مه وایه. ستا مرئی دی خو عبید خو ټول خلک د الله دي که نو دې ته مهم هم نه وي. دا مهم شرک نه دی، دا بس محض یو ادب دی. بعضې خلکو د توحید حیزه لګېدلي که نه، دې کتابونو کې دې ته هم شرک وایي چې دا پلانی شرک دی، پلانی شرک دی، پلانی شرک. قرآن مجید چې د موالی لفظ استعمالی لکل جعلنا منکم موالیه کې ته بس وایي بس داسې اوپره اوپره علم وي، یو پوټی غوندې شی ورته میلاو شي بس خلکو ته کافر ویل شروع شي. احتیاط کول پکار دي. د محدثینو نه د خلکو ډېر توقعات وابسته یې هغې سره پکار دا دی چې احتیاط نه کار اخلي په دې څیزونو کې. ابن حجر اسقلاني دلته څه عبارت لیکلی دی، خو چونکې د نووي حوالې سره لیکلی دی نو اصول دا چې موږ د امام نووي خپل عبارت وګورو. امام نووي دا لیکي د حدیث نمبر 1451 لاندې لا تغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء انها فی کتاب الله العشاء. دوی د امام بخاری خبره نقل کړ چې چونکې د الله په کتاب کې ته عشاء وی لہذا دې ته عشاء ویل پکار دی. وانها تعتم بحلاب الابل، او چونکې خلک د اوهو لوشنه په ډېره تیاری کې کوي نه دی وجه تعتم وی. معناه ان الاعراب يسمونها العتمه لقولهم يعتمون بحلاب الابل اي يؤخرونه الى شدة الظلام. د تیارې تر پخېدو پورې هغې دا رستو کوي. وان اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى من بعد صلاة العشاء سورة النور کې فينبغي لكم ان تسموها العشاء، خدالا چې مونږ دې ته عشاء ووایو. وقد جاء في الاحاديث الصحيحه تسميتها بالعتمه، پس یہ احادیثوں کے ماسوتن تے عتمم ویل دی کہ حدیث لو يعلمون ما في الصبح والعتمه لا توهما ولو حبوا وغير ذلك والجواب عنه من وجهين. دا کوم استعمال چې کړی دی کته وی چې دا حرام دی یا ناجائز دی ته دینه دو جواب وتا کوم. احدها یو دا چې انه استعمل لبيان الجواز، ماسختن ته عتمه په دې وجه ویلې چې عتمه ویل ورته جایز دي، حرام نه دي. او چې کله جایز شو نو بیا دې ته چې منع وکړه چې عتمه ورته مه وایه، نو مطلب دا چې گنجائش پکې راغی، نهی راله تنزیه. وان النهی عن العتمه للتنزیه لا للتحریم، نهی چې کوم کوي د عتمه د ویلو نو دا تنزیه د پاره ځان د بچ کولو د پاره، تحریم د پاره نه ده. والثاني يحتمل
انه خوتب بالعتمة من لا يعرف العشاء. دې کې دا امکان شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله فرمایي چې د عتمې منځ دا په منافقینو ډېر بدلږي، نو ممکن ده چې هغه په هغې وخت کې ویلي چې هغه خلک هغې العشاء نه پېژنده، العشاء یې نه پېژنده، نو د هغې په ژبه کې هغې ته خبر وکړه چې دا العتمې منځ منافقین نه کوي. محدثین جوابات دومره په ښه طریقه باندې کوي، خوله نه وایي چاله. زمونږ آسانه خبره ده، بس اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. کہ ویلا کیا بہن یہ تو جنگ ہوئی، وحشیانہ کاروائی نه کوي خلک، علمی خبره علمی انداز کې کوي. فخوتب بما يعرفوا واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. عرب با د عشاء استعمال د مغرب د پاره کو، مخکې حدیث کې څنګه معنا راغله. ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. هغه حدیث کوم چې مونږ وایو هغه باندې حواله ورکړو. قال وتقول الأعراب والعشاء فلو قال يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب. که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وی چې که خلکو ته پته وی چې د سحر مونځ او د عشاء په مونځ کې څومره اجر دی، نو د خلکو به ګمان دا وی چې د عشاء نه مراد څه شی دی؟ مغرب. د التباس نه بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته عشاء ویلی دی. دې ته علمي خبره وایي، په دې سړی مطمئن شي، ټنډک راشي زړه کې، که نه زړه یخ شي د سړي، پوه شي په خبره. او چې دغه شانته شي ترجمې سره کوي، څه خلک یې هغه حدیث شي که نه ته تپوس کوم عربي دی ویلی نه جي ته کوم ځای نه حدیث باندې عمل کوي، دې ترجمه یې ورته لیکلې ده. الیس هذا تقلید؟ دا تقلید نه دی؟ تا ته دا چا وی چې دا یې معنی ده؟ دا یو فضول بحث ته خلکو شروع کړی دی. تقلید عدم تقلید دا هیڅ مسله نه ده. اصل مسله دا ده چې سړی ځان په قرآن مجید د استاذ نه پوهېږي او په حدیث ځان د استاذ نه پوهېږي. که دی که اوس که دی ناپوهه دی، استاذ مس ګایډ کړی دی، استاذ یې پوه شه او د هغه جرم پوه شه، هغه اعتماد باندې راځي. اهل حدیثو ته چې کوم طلبا کینی هغه طلبا په څه پوهېږي؟ په استاد اعتماد کوي که نه کوي؟ نور احنافو ته چې کوم شاګردان کینی هغه شاګردان په حق او په باطل پوهېږي؟ نه. دا بحث مه کوئ، دا فضول بحث دی. کله چې سړی پوه شي حق او باطل وپېژني، نس او غیر نس وپېژني، منصوص او غیر منصوص مسله وپېژني، اوس بعد د علم ازمایش چې دی څه چل کوي. دا ماشومان هلکان هغوی ته یې څه خولي؟ تقلید شرک دی. لکه دا تاسو پکې مې مبتلا یې، په خپل استاذ ته اعتماد کړی، دا مه کوئ دا خبرې. هر هغه سړی چې هغه شاګرد پاتې کېږي هغه مقلد دی، خپل استاذ پسې روان دی. طالب علم دلیل نه پېژني، استدلال نه پېژني، مستدل نه پېژني، د خپل استاذ په اعتماد باندې هر څه مني. صفا خبر وکړئ چې هغه تقلید چې هغه د نص په مقابله کې، د صحیح نص چې هغه منسوخ نه دی، د هغې په مقابله کې تقلید ناکلوې سړی کوي او کړوکې سړی کوي، دا کفر دی او شرک دی. دا خبر وکړه. بهر کې څه چلو شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ماسخوتن مونځ وکړو چې هغې ته خلک څه وایي؟ عتمه ورته وایي. ثم انصرف، بیا راوګرځېد. دا تا ته ښایي که نه مونځ چې وکړي امام نه څه چل به کوي؟ پخه وه دا اوس فرض پسې دعا ته بدعت وایي. ما ته یاد دي دی با چې سلام وګرځو نو قبلې ته یې مخ او دعا به یې کوله اللهم انت السلام ومنک السلام، ناست به ولته کړي. او ما خپل استاد محترم سره په دې خبرې هم کړې وې چې دا بدعت نه دی. لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله کېناستو نو استقبل علینا بوجهه، هغه قوم ته مخ کوه. بیا زمونږ استاد به ویل دا بای سړی چې کوم دی دی د مقتدیانو نه مروري. مرور دا مطلب چې دعا کوي نو مخې قبلې ته دی، قوم ته نه راګرځي، قوم ته راوګرځه.
په هغې دلایلو کې یو دلیل دا دی چې ماسخوتن مونځ یې وکړو سنت به نبي کریم سلم جومات کې کول که کور به یې کول کور نو فرض مونځ پسې راوګرځېد دا خبرې وکړې دا کمې چې راځي دلته خلک مطلق مکروه دي د احنافو مسلک دا دی چې فرض مونځ پسې ناسته چې کوم دی کله هغې پسې سنت وي نو فرض مونځ پسې ناسته مکروه ده تاخیر د سنن مؤکده دا مکروه دی دا فقهاو لیکلي دي لیکن الکوکب الدری کې شان مولانا رشید احمد گنگوہی کم چې زمونږه استاذ الاستاذ ما استاذ محترم دی څومره چې دي تقریبا ټول د مولانا حسین علي شاګردان دي او مولانا حسین علي د مولانا رشید احمد گنگوہی شاګرد دی مولانا حسین علي د مولانا رشید احمد گنگوہی شاګرد دی حدیث یې هلته ویلي دي او د هغې لطیفه هم ډېره عجیبه ده که تا اورېدلې ده هلته کې به روټۍ هغه چاته میلاوېده چې هغه به عبارت لوستی شي مخکې وتلی و دی کشر و چې لاړ ځای هم بند و د ګنګوهي صاحب ورته وی چې موږ سره خو څه انتظام نشته د خوراک یا خو ته ځه او که نه ځې نو بیا د خوراک انتظام به دې په خپله وي د هغې وجه دا چې استاد خو دومره مالدار نه وي که چې هغه لسو کسانو له او شلو کسانو له ډوډۍ ورکړي چې علم درکوي دغه هم پوره شی دی او ده ورته چې بس زه ګورم به 2 ورځې 3 ورځې د عبارت ولوستو نو ګنګوهي رحمه الله چې کوم دی پوه شو چې دا خو ډېر قابل سړی دی نو بیا غالبا د هغه خور وایي بل څوک سفارش یې وکړو نو بیا به ورله هغې خوراک څښاک ورکړو دا دین چې راځي یا علم چې راځي دا په تکالیفو راځي کومو خلقو ته چې مراعات حاصل هغه علم نشي کولی دا یې ښکاره ثبوت زموږ مدرسې دي که نه ایسی لګېدلي د ګرمۍ د یخنۍ ځان له ګرمې اوبه یخې اوبه هر څه موجود دي علم راغی خلکو کې دا راحت پسند شي راحت استادان له ورکول پکار دی ځکه هغې 10 کاله 20 کاله سختۍ تېرې کړي طالب علم له سختي ورکول پکار دی مشهور یو میسج د ګرځي را ګرځي که نه یو سړی وي چې یو ځای کې یو جاله کې هګۍ پرتې وي که نه نو په هغې کې یو چوزه چې کوم دی د بار وتو کوشش یې کوو نو ما ته بس تکلیف وایي ما کوله وکړه نو خوا کې یو هوښیار سړی ولاړ نو ما ته یې وی چې تا د عمر کم کړه دی به زیات نه زیات 9 میاشتې ژوندی د هغه دې دپاره کوي چې یو څیز خپل فطري عمل ته پرېږده چې دی ځان له خپل لاس پې وړقوي راوړقوي چې ځان له مستقبل جوړ کړي هغه واقعي هغه شی 9 میاشتې پس مړ شه د الله نظام چې کوم دی داسې دی چې هغه سټرګل کوشش او محنت دا تړلی دي ژوند پورې چې کوم سړی هغه سهولتونو کې ژوند تېروي هغه نه هېڅ نه کېږي زمونږ خلک نن سبا تهجد نه کوي بړستن ګرموي دا سهولت دی که دا ولې محرومه دی ګران کار څه ګران کار دی په دې شپه کې ته ته ووایي تا له وایي 1000 روپۍ در کوم که ته پاسې دی پلان کې کار دی وکړو کار هم مه کوې وایي پاسې صرف به دا کوسۍ را ورلرې 1000 روپۍ در کوم ټول ورپسې منډه وایي ولې خبره ده کره طالب علم له سهولت دا مطلب نه چې دی لوږې نه مړ کړه خو څه نه څه سختۍ له هغه ورکړه چې څه نه څه سختي هغه برداشت کړي نو هغې به ته علم راځي زموږ خپل ټول ژوند په دې باندې دی موږ سره ډېر داسې ملګري چې هیله به تیار خوراک راته تیار څښاک به راته هغې نه هېڅ نه ورځي اوس غټو غټو عهدو باندې ناست دي غټې غټې خېټې نیولې هېڅ شی نه ورځي چې معمولي غوندې 2 جملې شي ورپه لیکلی شي نه موږ نه تپوس کوي زموږ یو دوست دی یو کال مخکې ما نه یو تپوس کړی و کیسه ده مشهوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکینو تکلیف ورکو او بیا وایي چې ابو جهل سپېغړه ورکړه سیده فاطمه لګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده فاطمې ته وویل ابو سفیان رضی الله عنه ته ووایه اگر چې هغه مخالف و نو لړه هغه ته یې ووایي
نو هغه راغی او سیده فاطمې ته ویل دله زما مخکې څه پیغله ورکړه. د کیسو کې شته دا کیسې که تاسو نه لوستې د کیسو کې دریم نمبر باندې دا اوسنی کتاب چاپ شوی. رسول الله دعا وکړه رسول الله چې اللهم لا تنساها لابي سفیان، الله ابو سفیان د پاره دا مې رې عوض ولا دی ورکړي. هغه دوست زموږ چې پروس کارې ما نه تپوس کړو، ما د هغه معلومات راواغستل، د هغې ما تحقیق وکړو. دا کیسه موضوع ده، دروغجنه ده. تاریخ قزوین کې دا لیکل ده، تاریخ قزوین اشته ما سره هغې کتاب کې دا کیسې لیکلې، سورجل د کیسې ده. پروس کال ورته ما ویلو، اوس چې زه راتلم ماسپښین مونځ نه مخکې، نو ما ته ټلیفون وکړو چې تر 12 بجې که دا معلومه شي نو ښه وایي چې دا کیسې کوم ځای لیکل ده. میں بولے مجھے اسے آج بیان کرنا ہے. بس زما طبیعت خفه شوه، ما ډېره وخت پروس کال ته دا مې ویلي چې دا کیسې دروغجنه ده. اوس هغې سړي سره ته لایبرري وګورې که نه، تقریبا زموږ د جماعت برابر لایبرري ده هغه سره. چې ښار کې ګرځي یې لپاره جدا ګاډه دی، چې کلیل ته ځي یې لپاره جدا ګاډ دی، دلته راځي یې لپاره جدا ګاډه ده. څه وکړی دی سر؟ یعنی زمونږ چې کوم موټر دی که نه مخکې اسخان شوی دی، مونږ سره هېڅ نشته یې دنیایي څیزونو کې، لیکن الله علم نه مالامال کړی یو. زمونږ ته دا حسرت نشته چې یاره ګاډې نشته دی، فلانی شی نشته، فلانی شی نشته. پرون زمونږ یو شاګرد راغی فهیم کالج کې زما شاګرد دلته ودرېد، ما ته یاره دا خو ډېر ښه ځای دی، درس دی نه کوي تاسو. مې ویل دا خو یخ دی ځکه څه انتظام نه کوي، نو ما ورته ستاسو جیب کې لړم ناست یم. ویې ویل مې دا خو یوازې زما کار نه دی، ما سره چې کم وسایل وو ما هغه استعمال کړل. اوس خلکو له پکار دی چې موږ سره امداد وکړي. بس ما سره نور وسایل خو نشته دی، نو ما دی خړې انویسټمنټ دی، مې ښه دی خو چې نور څوک پکې برخه واخلي. یعنې وسایل مونږ قایل یو د دې خبرې، لیکن طالب علمۍ کې وسایل نه کوي نو ډېر کم دي. دې لپاره چې بچې سیلف میډ شي، ځان په خپله جوړ کړي. دا ضروري ده چې سیلف میډ نه وي بچې، نه هغه هر ځای کې ټکرې خوري. نو بهر کې ثم انصرفا فاقبل علینا استقبال القوم. امام چې کله سلام وګرځو نو دی آزاد دی. دا موږ منیا کې ویلي 65-66 کې چې هو مخیر، منیت المصلی عبارت دا دی، هو مخیر ان شاء قعده و ان شاء ذهب الى بیته. ته دا خو هغه ده که کیدي نه او که ځي نو ځي، په دا پابندي نشته. اوس که چا منیت المصلی صحیح ویلي نو جګړه به نه کېږي هغه په دې خبرو، خدای ویلی نه وي بیچارهګانو. که کینی نو طریقه به صحیح استقبل علی القوم، قوم ته یې مخ کړي. که څه وایي او که هسې ناست دی قوم ته یې مخ کړي. بیا یې موږ ته مخ کړه فقال رأیتم لیلتکم هذه. دا د شپې مونځ دی. ها عام خلک چې دا حدیث بیانوي نو هغې وایي سار یې تقریر کړو. پوه شوې؟ دا خلک چې داسې وایي زه ورته یم تاسو صحیح بخاري نه ده ویلې، هسې لګیا سارې وي قوم ته مخ راوګرځو نه ویل چې ستاسو خیال دی د شپه باره کې نه دی پیشنګویي وکړله. ماسخوتن مونځ کې دا فرمایل چې دا نن شپه کومه را روانه ده موږ پکې تېرېږو، د دې باره کې تاسو فکر کړی ارایتم. دا د فکر په معنی راځي. فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ځکه دې باره کې فکر ولې پکار دی؟ دا نن شپه رأس مئة سنة دا سر دی راغې 100 کالو، یعنې بیګانه یو نوې صدۍ شروع کېږي. دا مطلب د بیګانه یو نوې صدۍ شروع کېږي. هغې دپاره دا یاد ساتئ چې لا یبقا باقی به نه پاتې کېږي ممن د هغه چا نه هو علی ظهر الارض چې هغه د ځمکې په مخ باندې دی، انسان وي او د ځمکې په مخ باندې احدن یو تن به هم نه پاتې کېږي. دا به ټول مریخ، ټول به مریخ، هېڅوک به نه پاتې کېږي. او دا دلیل دی د محدثینو
چې سیدنا خضر وفات دا لومبی دلیل دی خضر علیه السلام که انسان وي او نبی وي د قرآن نه څه معلومیږي چې دا انسان دی او نبی دی که نه بنده دی خو دې کې دا اختلاف هم شته دی چې قرآن د عبد ذکر کړی دی نو عبد خو ملک ته هم وایي کم کارونه چې هغه کوي د هغې تعلق څه شي سره دی د هغې تعلق تکوینی امور سره دی نو ښکاري دا چې ملک دی ایک اختلاف دی په هغه کې د خضر په تفصیل کې اختلاف دی څوک وایي چې دا د سیدنا آدم علیه السلام سلوي اولاد دی او څوک وایي چې کارونه تکوینی دي لہذا دا نبی دی په دې معنا رسول هم دی په دې معنا چې الله را لېږلی دی لیکن اصل هغه څه شی دی اصل د هغه ملک دی دا ځان له یو بحث دی په هغې کې صوفیای کرام دا وایي چې سیدنا خضر انسان دی د سیدنا آدم اولاد دی او تر اوسه ژوندی دی دا دوه مستقل موازی خبرې روانې دي صوفي نه که تپوس وکړې تا د چا چې دا خضر دی څه دلیل دی خو د هغې سینه بسینه او علم را روان دی چا کاغذ کې نشته خو د هغې علم په بنیاد باندې هغې معلوموي جبکې په شریعت کې د سینه بسینه علم څه بنیاد نشته زمونږ دین قرآن کې دی او زمونږ دین سنت کې دی دا مرض ډېرو خلکو ته ولګي تاسو د خضر علیه السلام واقعه کې د مولانا ادریس کاندهلوي معرف القرآن وګورئ د دې حدیث نه چې محدثین استدلال کوي هغه جواب لیکي چې دی ګوره علی الارض ویلی دی که نه هو علی ظهر الارض احد هغه وخت کې ممکن ده چې خضر په دریاب کې وي خو دریاب په ځمکه باندې نه وي نو دا بس ځان له سړی یو شی جوړ کړي ذهن که نه بیا د هغې نه خوا دې خوا نه کېږي لوی سړی وایي خو داسې کچه خبره به وکړي لکه دې څه دلیل دی چې په دریاب باندې دی نو هو اعلی ظاهر الارض دی که نه دی دریاب اسمان کې ونه بهیږي په دې ځمکه بهیږي نو بار کې دا څه د عقیدې خبره نه ده لیکن د دې عقیدې نه د دې خبرو نه چې کوم غلط څیزونه پیدا کېږي د هغې بیا موږ له جواب نه راځي نښه دا چې موږ د سیدنا خضر د وفات قول وکړو د محدثینو رای ټیک ده ما څه بعضې کتابونو کې دې تذکره کړې ده آخري صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک دی چې 110 هجري کې وفات شوی دی معلوم دی تاسو ته نه دا معلوم که نه چې څوک دی ابن حجر اسقلانی خپله فتاوه کې د سیدنا خضر د وفات قول کړی دی د دین په امورو کې د صوفیاو څه حیثیت نه دا دینی امر دی محدثین چې وایي په دې باب کې څه هغه قوي خبره ده حافظ سیوطي په دې یو رساله جمع کړې ده خلک ډېر خوشحاله وي په سیوطي باندې سیوطي بیچاره حاذب العلم دی که یو سړی چې د شپې لرګي راغونډوي نه هغه ته حاطب اللیل وایي د شپې په تیاره کې پته نه لګي چې ما دا کمپاؤنډ تړلی دی دا مې مار راغستی او که دا پړی دی او که نه دا لرګی دی سیوطي جامع عالم دی بېشک لیکن هغه کمزوری دی د حدیث لحاظ حاطب اللیل د دې وجې نه د هغه حدیث چې د هغې اسناد نه وي نو هغې په هغې مه دوکه کېږه مه پیرېږه لوی عالم دی داسې ډېر شي خلک وي چې هغې سره بلا شي څیزونه وي مثلا ابن عبد دنیا یو ډېر لوی سړی دی خو صوفي دی بېچاره په کرا او په ګوټه نه پوهېږي ما سره د هغه موضوع ده د هغه د رسالو دومره ځای ګیر کړی دی چې کوم حدیث ته یې ګورې به یا ضعیف یا موضوع خو دا لوی لوی خلقي جمع او تدوین یې کړي دغه یې په مونږ باندې احسان دی چې جمع او تدوین یې کړي مونږ د حدیث د حیثیت نه واقف یو لیکن د هغې خبره څه حجت شرعي نه وي دا د سیدنا خضر باره کې ښه بحث که تاسو ګورئ تفهیم القرآن کې لیکلی تاسو په دشمني نه کې ورسره که نه تفهیم القرآن وګورئ په تاسو به دې ټول طرفونه ښکاره شي ټول پهلوګان ډېر مزیدار وي اختلاف چې
د انسان چا سره نه په بعضې مسایلو کې ذات سره اختلاف مه صادره شه د هغه د بې شمېره غلطو باوجود هغه ډېر ښه لیکل کړي دي سیدنا خضر وفات باندې او په ژوند باندې زه بس کې اقول قولي هذا استغفر الله وصلی وسلم څنګه